حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات. حلالم واضح تی بالکل، چې کم سيزونه شریعت حلال کړی دي ام واضح تی، او کم چې حرام کړی دي ام بالکل واضح تی. خو د حلال او د حرام په مابین کې یو بل مرتبه هم شته چې هغه ته مشتبهات وای. داسې سيزونه چې په هغه کې د حرام جهت هم وي د حلال جهت هم وي. نو دې سره بس کو نو په داسې مسلو کې تقوا ده چې د مشتبهاتو نه انسان ځان وساتي. یو سړی دی داغه ټول کاروبار د حرامو دی، تا ته پته ده، او ورسره یو بل کاروبار هم شته وړوکې غوندې چې هغه د حلالو دی، او هغه تاله وکړه روټۍ. ګوره دلته خبره د شک په بنیاد اوس راله چې بی دا روټۍ به په حلال مال سره کړی شوي وي او که په حرامو سره به کړی شوي وي. نو تقوا دا ده چې ځان ته وساته. او که تا ته دا یقین وي چې دا په حرام مال دی بیا به نه ځې، دعوت په بیا نه قبلې. اوس تا ته دا پته نشته چې آیا دا په کم مال سره شوې ده. علما فرمایي وګوره د اکثر آمدني د حلالو نه ده کو د حرامو نه ده. کو اکثر د حرامو نه بیا به مولا نه ځې، او کو اکثر د حلالو نه وي او د حرامو پکې هم څه جزئیات شامل دي، نو کو بیا ورله ورشه نو عند الله مجرم نه، خو بهتر دا ده چې ځان ته وساتې.